د رمضان شریف اخیره شپه چې مونږ بازارونو کې ګرځو، مونږه چکرې لګو په دې شپه باندې عبادت لواړو زیات پکار دی. الله محبوب فرمائی رب کریم فرشتے را وغواړي، فرشتو ته الله فرمائی دا نن چې دی لیلة الجائزه ده، انعام والا شپه ده. مزدور ته چې مزدوری وکي نو څه ورکول پکار دی؟ فرشتے وایي یا ربه مزدور چې مزدوری وکي دته پوره دیاړي ورکول پکار دی، پوره دیاړي. الله رب کریم ورته فرمایي فرشتو گواه شئ، فرشتو گواه شئ، زما بندگانو پوره میاشت دیاړي کړې ده، ما ته عبادتونه کړي دي، خپل خوبونه خپل ضروریات پرېښودي، ما ته په تراوو کې ولاړ. فرشتو تاسو گواه اوسئ زه له دې ټولو بندگانو نه راضي یم او دا ټول بې حسابه ما بخلي. خو چې عبادت یې کړی وي، عبادت خوند ورکوي. او چې ته سستۍ له وجې نه او عبادت خوند نه درکوي، دې له وجې نه هغه پهلو لټوې چې یاره که مانه تراوې پاته شي نو څه پروا خو نشته دی. نه نه، ولې پاته شي؟ یوې سجدې باندې 1500 نیکۍ درته میلاویږي. یو سړي ته په یو ځای کې 1 روپۍ میلاویږي، په سبا ورغی 1500 روپۍ ورته میلاویږي، نو دی لیونی دی چې دی نه ورځي، دی به هلته ورته ناسي انتظار به کوي. نو ما عزتمند حضور سرور کائنات د دې میاشتې قدر او اهمیت مونږ ته ښایي. حضور فرمایي اے ما امتیانو که تاسو ته پته ولګي چې په دې رمضان کې الله تاسو ته څه ایښودي دي، دا میاشت د رمضان څنګه میاشت ده، فرمایي زه محمد چې د چا په قبضه قدرت کې زما ځان دی، تاسو به دا خواهش لرئ چې پوره کال دا رمضان میاشت وه. دومره الله تاسو ته په دې میاشت کې ایښودي.